بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د یوریک اسید په باره کې تاسو سره یو څو خبرې کوم. کله چې دا یوریک اسید لیول زیات شي زمونږ په عام کمیونټي کې دا یو عام یو رواج دی یا دغه ته ویلی شي عام یو هیبټ جوړ شوی دی. اکثر چې د چا د جوړونو درد دي نو په دې زر پکې خامخا یوریک اسید ټیسټ کوي. نو د دې په باره کې ما وی چې یو څو خبرې نن وکړو چې یو یوریک اسید څه شی دی او بل د دې په وجود باندې څه اثرات دي او نو د دې غټ دغه چې دی دا پیورینز ورته موږ وایو دا د هغې نه جوړیږي په وجود کې. زیاتر کم دا یوریک اسید چې دی نو دا تقریبا 50 to 60% چې دی نو دا د دې پیورینز نه جوړیږي، خپل وجود کې جوړیږي. د دې نه علاوه چې کم نور یوریک اسید نو هغه موږ ته د داسې غوښه شوه، اینه مینه شوه، د لوبیا شوه یا داسې نور یو څو څیزونه دي چې په هغې کې د دې لیول سیوا دی نو د هغې نه راځي. د دې زیات دغه چې دی ایکسکریشن لکه د وجود نه چې دا وځي نو دا په تشو میتیازو کې وځي د ګردو په ذریعه باندې. نو اوس د دې د های کېدو دوه وجې کیدی شي. یو خو دا ده چې ستاسو انټیک چې دی لکه د یوریک اسید چې د کم څیزونو نه جوړیږي نو دا هغه څیزونه تاسو زیات خورئ، لکه فرض که لوبیا شوه یا غوښه شوه، دا ستاسو په روټین کې د دې استعمال زیات دی. نو هغه ځکه چې څونه نارملي وځي نو هغې په دغه باندې د دې استعمال زیات دی، نو ځکه د دې لیول ستاسو په بلډ کې های کېږي. دویم دا کیدی شي چې لکه زیات خو نه دی خو ګردې چې دي نو هغه زیات لکه کمې ایکسکریټ کوي، وباسي یې کم. نو دا خو د دې باره کې یو څو خبرې شوې. بیا بل چې د دې علامات سي نو لکه تقریبا په 70% خلکو کې د خپې دا کټه ګوته چې دا نو په دې باندې درد راځي، دا وپړسېږي، دا سره شي، دې سره نری ټمپریچر مي او ناڅاپي راشي. اکثر بیمار وایي یره ما خو نه څه درس خوړلی دی نه مې څه باندې دا لګېدلې ده او دا एकदम په درد شروع شو. نو دا په 70% خلکو کې اکثر د کټې ګوتې دا جوړ چې کم دی نو په دې باندې. دویم دې سره اکثر په نورو جوړونو باندې هم دا درد کیدی شي خو هغه لږ غونته کې کم خلکو کې په زنګونو کیدی شي، داسې هر ځای کې د لاس دا کټه دا ګوته چې دا کټه ګوته په دې باندې کیدی شي. نو دې ته بیمارۍ ته مونږ ګاوټ وایو. کله چې دا درد راشي نو دې ته مونږ وایو چې دا د کس ته ګاوټ دی. بل دی کې اکثر بیا د هغې لپاره مونږ یو خو کوشش دا پکاري چې کله دا درد دي دا پړسوب وي نو په هغه ټایم کې د یوریک اسید د کمولو کوشش په دغه ټایم کې نه پکار په دوايانو باندې، پرهیز ورسره پکاري. په دغه ټایم کې د پړسوب د کمولو او د درد دوايانې ورکول پکاري، انټي انفلیمیټري ډرګس چې کوم ته مونږ وایو چې دغه تکلیف یې ښه شي. هغې نه پس چې دی کله چې دا پړسوب او دغه کم شي او هغې نه پس به بیا د یوریک اسید د کمولو دوايانې ورکول پکاري. ورسره به د پرهیز مسلسل کوي، ځکه لوبیا به نه خوري، داسې غټه غوښه به نه خوري. ورسره به د اوبو استعمال ډېر زیاتوي چې د ده تشي میتیازې زیات دي چې کم دا یوریک اسید دی چې دا په میتیازو کې دا های لیول دی چې دا په هغې کې وځي او د دې هغه ایکسکریشن سیوا شي. داسې بیا چې د دې نه پس د دې یو دوه قسمه ایلوپیورینال ورته موږ وایو. یو د وایي دا یو فیبوکسوسټیټ دی، نو هغه د بیمار د ایج او د هغه د علاماتو په مطابق د هغې هغه څونه ملي ګرام هغې ته پکاري نو هغه ورته بیا ورکوو او هغې سره د هغه لیول کم شي نو دا فردر مطلب لکه بیا دته د کېدو نه دی بچ کوي. او پرهیز هم د دې لږ مسلسل پکاري. کله چې دا مسلسل د چا زیات چلیږي او علاج ورسره نه کوي نو د دې چې کوم کمپلیکیشنز دي نو هغه دا ده چې د ګردو ته نقصان رسوي او د ګردو کار هم لږ کم شي. نو دا یو څو خبرې وې د یوریک اسید یا د های چې هغې کې دې ته موږ چونکې ګاوټ هم وایو دې بیمارۍ ته
نو تاسو سره ما شیر کولې. ډېره مهرباني.